بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب الوصایا اخر کی د وصیت بیان کی وجه دا ده چې وصیت د دې نفاذ د مرګ نه پس وي، لأن آخر احوال الآدمی فی الدنیا الموت، او وصیت چې د معاملة وقت الموت. وصیت اسم بمعنى المصدر ثم سمي الموصى به وصیه، دا اسم دے مصدری معنی د وصیت کول. بے کم وصابه د کم شي چې وصیت کیږي هغې تم خلق وصیت وی. اصطلاحی تعریفی تملیک مضاف الى ما بعد الموت، یو کس بل مالک جوړی خدا ملک منصوب بما بعد الموت تک زمول شما دی مالک وی. همدغه تعریف مولانا مشامی لسم جلد کی 315 صفحه کې کړي. بے دی مشروعیت پا کتاب سره سنت کتاب سره من بعدی وصیت یوصی بها او دین، او سنت حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ لاندې ټول لیکل شوی. فعادنی رسول الله صلی الله علیه وسلم فقلت یا رسول الله ان مالی كثير وليس يرثني الا بنت لي واحده فاوصني افاوصي بمالي كله قال لا، قلت افبنصفه قال لا، قلت فبثلث قال نعم والثلث كثير. سبب د وصیت سبب التبرعاتی، بس نیکی کولی سبب د خلق ځکه وصیت کوي. شرایط دا بیانو کون الموسی اهلا للتملیکی، بل مالک ولو اهل بوی ماشوم لیونه غلامی نشي. وعدم استغراقه بالدین، بهم نشي کولی ځکه دین په وصیت مقدم وي. وکون الموسی له حیا وقتها، وقت موت کی موسی له ژوندی وي، دا خبرې کوکا. او غیر وارث بوی موسی له قاتل بنوي. موسی به بعد الموسی مالا قابل للتملیک بوی، دا سمال بوی چاہی که ببل مالک جوړېدل شي. رکن اوصیت بکذا لفلانین دے، بدائی که وی رکن ایجاب و قبول دے، او بے کدا قبیدل صریح وی صراحتن وی او که دلالتن وی. دا شامی کی جیل نمبر 10/339 صفحه کې به څه اصطلاحات دی. ولې چې موسی هغه چاته ویل کېږي څوک چې وصیت کوي، او موسی له د چا لپاره چې وصیت کېږي، او وصي څوک چې نگران مقرریږي چې تعالی کا زما د مر نفس دا کار پوره کا. او ورپسې موسی به د کوم شي چې وصیت کېږي. بے څه شرایط دی ورلا ځینې د موسی متعلق دي، نو هغې کې 3 شرایط دي. لکه وختي مونږ ویل وصي به هغه څوک وي چې د تبرع او د احسان اهل به وي. ماشوم دا د تبرع اهل نه دی، مونږ کتاب الحجر کې ویلي دي. غلام او لیمنې اهل نه دی، نو هغې نشي کولی. ښه یو دویم شرط یې دا دی چې وصیت به سره د رضامندۍ کوي. اقرار په صورت کې وصیت نه کیږي، ځکه تبرع د تبرع علی چې کله سړی راضي وي. او دریم شرط دام دلته لاندې ویل چې موسی باندې به دومره قرض نه چې د په مال باندې احاطه کړي، ځکه بیا خو دین په وصیت باندې مقدم وي. تتعلق بترکة المیت حقوق 4، الاول يبدأ بتكفينه وتجهيزه، او بدوم ثم يقضى ديونه. دین خو مقدم وي. بے چاره پر چې وصیت کیږي موسی له دغه لپاره شرایط دي. دلته یو ذکر هم کړلو. اول شرط ولدا دی چې بوقت وصیت هغه ژوندی وي. نو که وصیت په وخت کې ژوندی نه وي نو بیا ولا وصیت ټیک نه دی. او دویم متعین به وي. نو که یو فرد متعین وي او کاسې جماعت متعین کی هم صحیح ده. نوع متعینه کی مثلا فقرا ولې ورکوي. او دریم د موسی د مرګ په وخت کې موسی له ژوندی وي. کچری موسی له د موسی د مرګ نه مخکې مړو نه به څنګه مالک شي، ځکه ملک د موسی نه اعلی منتقل کیږي چې کله موسی مړ کیږي.
نو هغه ته به مال منتقل کیږي چې خو ژوندې وي کنه نو چې څوک ژوندې نه خو اهلم نه وي د دې چې مالک جوړ شي درې شو څلورم قاتل به د موسی نه وي موسی له به قاتل د موسی نه وي نه به عمدن وي نه به خطأن وي لکه څنګه چې د میراث نه محرومیږي کنه کم قتل کې چې قصاص وي یا کفاره وي دغه شان وصیت نه محرومیږي الوصیه اخت الميراث قواعد الفقه کې دي نو احکام اکثر برابر دي پنځم نمبر موسی له به د دارالحرب باشنده نه وي شپږم نمبر هغه به مالک جوړېدل صلاحیت وي اهلا للتملک تاسو ورسېدلې فتاوی هندیه به د کوم شي چې وصیت کیږي مصابهي د غیم شرایط دي هغه شی به مال وی اول شرط یا به د مال متعلق وی لکه صدقه هبه یو دویم شرط شریعت کې به د مال متقوم وي لکه د شراب وصیت ټیک نه دی مال متقوم نه دی شرعاً او دریم دا یو شی به چې د عقد په ذریعہ باندې په هغه بل مالک جوړېدل شي یعنی یو کس بل مالک جوړول شي او کدا یو شی چې هغه کې یو کس بل مالک نشي جوړول مثلا حر نو هغه کې به وصیت ټیک نه دی خجی درې شو کنه څلورم شرط ولدا دي چې د دین د ادا کولو نه پس د تکفین او تجهیز او د دین د ادا کولو نه پس ثلث مال کې به زیات نه هغه نه چې پس کم مال باقی پاتې شي هغه کې به ثلث کې خجی پنځه شرایط شو برحال زین کې ور سره دام کې نو وصیت چې د حق د غیر لازمه ده رستو براشي که څوک رجوع کوي رجوع به کې کولای شي به وصیت دلته لیکلي وصیت غیر واجب دی وصیت مستحب دی نو اصل کې د استحباب او د وجوب په اعتبار سره د وصیت څلور اقسام دي علامه شمی فرمایي وهي علامه فی المجتبى اربعه اقسام یو واجب دی دا سړي زکات نه ادا کړي که زه وفات شم زما د مال نه زکات ادا کړي دا واجب دی چې وصیت وکړي کفاره به دا واجب دی چې وصیت وکړي فدیه به د منځ روزه پاتې ده دغه شان روزه صلات التي فرض فيها دریم مباح دی غنی د بار مباح دی که وصیت کوي او دریم مکروه دی د اهل فسوق د بار وصیت کول دی ولدا ورکه شرابین له پډرین ولا نو کدا غدری وړ صورتونو نه نو به فمستحبه به وصیت کول مستحب دی 336 صفحه لسم جل کی شامی کی او نفس او رکن سره څه شرایط دي صاحب د بدایي بیان کړي فهو ان يكون القبول موافقا للايجاب رکن کې موږ ویلو کنه ایجاب او قبول ارکان دي غیر برز شرایط دي قبول به موافق دي ایجاب برحال نور چې موږ سی ویل دلته بدایي نما ربي کې لیکلم دي واما الذي يرجع الى الموسي فانواع منها ان يكون من اهل التبرع في الوصيه بالمال وما يتعلق ومنها رضا الموسي ومنها ألا يكون على الموسي دين مستغرق لتركته أما الذي يرجع إلى الموسى به فمنها أن يكون سمي لي بولدلتا ومنها أن يكون حيا وقت موت الموسي ومنها ألا يكون وارث الموسي وقت موت الموسي ومنها ألا يكون قاتل الموسي قتلا حراما على سبيل المباشرة ومنها ألا يكون حربيا غير مستعد طول ويلي كان ومنها ألا يكون مملوكا للموسي حتى لو أوصى لعبده بدراهم لا تصح الوصية ومنها ألا يكون مجهولا جهالة لا يمكن إزالتها دس جهالت ببكين برست براشي وصيت کی جهالت يسيرة چه دا مافته خجي مسائل دا باب ديرش دي اول بقي وصف شرعي را تبياني نو وی وصیت غیر واجب ده وصیت مستحب ده خدا دې یو صورت بیان کوي عمومي صورتونو
کني د دې مقابل کې درې نور مشته. دام اجنبي د پاره. دویم نمبر ما تجوز من الوصیه او ما لا تجوز، کم وصیت صحیح دی او کم نه دی. نو بدی عنوان کې شپږ مسلې دی. اول دا ولا تجوز الوصیه للوارث، بار وصیت ټیک نه دی. وارث نه مراد ولې چې د سړي د مرګ په وخت کې وارث وي، یعنی کوم صورت کوم حالت کې چې د ملک منتقل کیږي. الا یجیز اهل ورثه، ها که د ورثه حق وي بس به ټیک، اجازت وي به ټیک ده. وجه دا د مولوی صاحب یو دا قاعده ذهن کې کېنوي کله چې سړی مرض الموت کې شي نه د مال پورې د ورثه حق متعلق شي. اوس کې یو وارث زبر وصیت کې تهمت پر راځي، دې په شریعت وی جایز نه دی، ځکه د نور ورثه حق پکې په مال کېږي. نو که چېرې دغه اهل حق خپل وی موږ پر راځي به صحیح ده، خبره ختمه شو. الا یجیز اهل ورثه الاصل انه ولا وصیه لوارث. بہرحال نبی علیہ السلام فرمائے ان اللہ قد اعطى كل ذي حق حق الا لا وصیه لوارث. اور بسی منګول ورثه اجازت ورکې صحیح ده. خدا کله چې کله موسی مل شي دا غینه پس اجازت ورکی. وجه دا د مولوی صاحب چې وسیله ژوندې نو د ورثه ملک نه راغله، نو اجازت عدم اجازت له اعتبار نشته. چې کله موسی مل شي په دا وخت کې د ورثه حق پیدا شي، نو کبه یو وارث له ورکول شي. خو دې نه برابر شرایط دي دا ټول اصحابي ټول بالغان وي، اله د وارث به اجازه ورکول شي. ولا يعتبر اجازه في حال حياته، هذه اجازه له اعتبار نشته لیکن موسی په حیات کې اجازه وکي. یو مسله. دویمه مسله دا ده نسلس نزيد وصیت چره د سینه دی ولا تجوز بما زاد على الثلث. نبی علیہ السلام وی الثلث والثلث كثير. او ظلم کول وصیت کې یعنی ثلث نزيد کول من اکبر الكبائر. ظلم تفسیر علماء وکړي د ثلث نزيد وصیت کول. خجی دوا. درېمه مسله قاتل چې دی، قاتل کم چې میراث د مقتول محرومی کې دغه قاتل لا وصیت د سینه دی. خو قاتل لچا د موسی قاتل یادو کا، مطلق قاتل نه یادو. ولا تجوز الوصيه للقاتل الاصل انه لا وصيه للقاتل عندنا اصول هدايه کې دي. او دې کې زمونږ مادم لګي وجه دا ده چې قاتل موسی مړ کو نو کم کار چې په خپل ټیم راتللو دا غینه مخ کې کړلو، لہذا دا بددي د فوایدنا محروم کو. من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. عندي لكلي من استعجل الشيء قبل اوانه عوقب بحرمانه. دم المجموعه لقواعد الفقهيه قاعده نمبر 35 نمبر 7 نمبر 84 کی ازمنگ مادو کی 98 ماده ده. شرعی مجلد کې 99. خجی څلورمه مسله وصیت مسلمان او مسلمان کافر لکول شي او کافر مسلمان لکول شي. خدل تر کافر نه مراد مولوی صاحب ذمی کافر دیکھا، حربی نه یادو اغله نشي کوله. المراد بالكافر الذمي لان الوصيه للحربي باطله. تبرؤ کول کافر سره سیده کنه. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم. هجي شپږم پنځمه مسله موسی له چې ده کنه چونکه دغه قبل دل دا رکن دی د وصیت د تام کېدو د لپاره توجه. نو کاغه قبلې کله به قبلې کله چې هغه ملک منتقل کیږي، ملک ورته کله منتقل کیږي چې کله موسی مړ شي. نو چې کله موسی مړ شو موسی له قبول کو ټیک دا کړی وخت کې وځنه قبولوم بس ختم. د موسی بجون کې کاغه قبلې او کنه قبلې هیڅ اعتبار ولا نشته. وقبول الوصيه بعد الموت فإن قبلها موسى له في حال الحياة وردها فذلك باطل لأن أوان ثبوت بعد الموت، لأنه تمليك مضاف إلى ما بعد الموت فيعتبر الرد والقبول بعده لا قبله. شپږم نمبر مسله مستحب دا د چې سړی وصیت وکړي د ثلث نه په کم مال کې کا. ويستحب أن يوصي الإنسان بدون الثلث.
د ثلث نم کم وي سواء كانت الورثه اغنياء او فقراء که ورثه اغنیاء وي او فقراء وي ځکه که وصیت کم وکي نو دې کې صله رحمي ده مال به ورته ډېر پرېږدي کجي دریم نمبر عنوان الإيساء جعل احد وصيه عیسا یعنی څوک به وصي جوړي او کم کس چې وصي جوړيږي هغه باندې کوم احکام مرتب کیږي راته بیانې وکشه اول مسله دا ده کم کس چې وصي جوړيږي کنه وصي خو به جنې علامه بیان کړي هغه نګرا هغه کس ته ویل کیږي چې سړی په خپل مال وغیرہ باندې د خپل مرګ نه پس نگران جوړ کی نو د وصیت لپاره مسله ده د فقهي کچری ته رد کې چې وصیت نه قبلو ماده د موسی په مخامخ به کې لہذا کچری موسی په مخامخ باندې رد ونه کو داغه د مجلس نه غیر مجلس کې رد کو د غرض له اعتبار نشته که موسی وفات شو دا به بهر حال وصی وي تاسو مو شولې وجه دا ده کنه هغه په مجلس کې رد ونی کینو هغه غریب بدوکه شي هغه ته ضرر دی اب دې سوچ مانی مخ بل څوک وصی مقرر نه کو چې سړی مې وصی مقرر کو دا بنګرانی کوي او دې ځوان چې کوم د رستو رجوع کړي د رجوع له اعتبار نشته کم ځای کې چې د معنی حکم د وصیت لګي هما غزه کې به لري کوي البته وصی جوړېدل دا عقد لازم نه دی بس دا په مجلس کې پاغ سات رد کيم کولې شي او رستو راځي رد کيم کولې شي واذا اوصى الى رجل فقبل الوصيه في وجه الموصي موصي بمخامخ قبول کو وردها في غير وجه فليس برد ولي ضرر دي وتلا ضرر ولا ضرار ضرر ولكم ما دي ټولي بلګي کا موصي د ضرر دي وان ردها في وجهه فهو رد هاكم مخامخ رد کو وسو کو رستو مسرت کیږي یعنی که په قبول کو رستو رجوع کيم کولې شي وتبطل الوصيه وصیت و باطل شي لان الموصي ليس له ولايه الزامه التصرف ته خدا ولایت نشته چې خامخادي تصرف په وصي باندې لازم کی وصي چې متبرع بقبولها والمتبرع ان شاء قام على التبرع وان شاء رجع البته وصیت کارګران کار دی علامه شامی فرمایي وعلم انه لا ينبغي للوصي ان يقبلها لانها على خطر امام یوسف رحم الله قول نقل کړي هم دي په لسم جل کې 409 صفحه کې چې دا په شروع کې دوکې رستو خیانت شو بیرستو دریم حالت کې به سلیقه دي جوړ شي وصیت کې څوک بل امام رائے نقل کړي دکا څوک د حضرت عمر ابن الخطاب په شان وی کنه وصیت کې عدل نشي کولای دا ډېر مشکل کار دی دیو جنا وصی جوړېدل کې دسی وو استحباب د احتیاط د چې نه جوړیږي سره مخکې راځي دیمه مسله ملي سمون ویلو دې کې رکن ایجاب او قبول له موسی ایجاب کو وصی چې دی دا به قبول کوي نو قبول لپاره باقاعده دغه الفاظ ویل ضروری دي خو یو صورت دی الته دلالتن قبل دل کافی دي والموصى به اچھا جی زه خطا شوم ونیسم وصی نه خبر وباسي واپس موسی به باندې څوک مالک جوړیږي موسی له دا څه ده کنه امون ویلو موسی له با چې کله موسی وفات شي نو باقاعده به وایي ما د وصیت قبول کو کله موسی په ژوند کې ویلي چې ما قبول کو یا رد کو مدغله به اعتبار نه ویلي مو کنه ځکه هغه تلامل نه منتقل شوی نو ووري موسی وفات شو نو حکم دار موسی له بعد هغه د موت نه پس وی چې د کوموسیت ما لپاره کړي ما تقبل له ورسېدی الا بد د ملک راځي او کچری موسی له قبول صيغه ذکر نه کړله نو به په موسی به باندې مالک نه جوړیږي یو صورت کې جوړیږي هغه چې موسی مړ شو
او موسی له لا قبول نه کړي ورپسې موسی له مړ شو نو ظاهر دا دلته دلالتن دا چې مسغه په دې باندې راضي وو لہذا د موسی له ورثو ته دغه شی موسی به را منتقل شي پوه شوي به والموسی به يملك بالقبول مالک بکره جوړیږي چې قبول وږي الاصل ان الموسی به يملك بالقبول يسول هدايه کوي الا في مساله واحده وهي يموت الموسی ملشي ثم يموت الموسی له ملشي قبل القبول فيدخل الموسی به في ملك ورثته کې بداخل شي قياس خو تقاضا دا کوي د وصیت دی باطل شي ځکه موسی له مالک جوړیدل دغه په قبلېدو مشروط او غنه دی قبول کړي بکار دی چې ایجاب شوی قبول نه دی شوی نه تام دیم نشي هو چې د استحسان دا استحسانا د سدا ان الوصيه من جانب الموسی قد تمت بموته تماما دا په مرګ سره قصه ختم شوله وسك لا يلحقه الفسخ من جهه دغه طرف کې فسخ نه راځي نو وانما توفقت لحق الموسی له فاذا مات دخل في ملكه او دې لپاره نذیر بیان کړی دی چې اوسري د لپاره خيار شرط وي او هغه مړ شي یو دویم ورځ باندې اول ورځ باندې قبول نه قبول نه ویلي هم خيار ختم شي او هغه مبيعه چې د مثلا کې مشتري نو دغه ورثو ته منتقل شي مخکې راځي څلورم نمبر عنوان الاساء الى غیر الاهل څوک چې موسی مقرر کی خواغه د وسی مقرر کی خواغه د نگرانی اهل نه نو قاضي با د موسی د مرګ نه پس دغه وسی د وصیت نه لري کوي او څوک اهل خلق به وصین جوړي ځکه قاضي هم د دې لپاره دی چې د مسلمانانو کارونه سټ کوي التصرف على الرعيه منوط بالمصلحه دا سم ویلو کنه سوم نمبر ماده و 57 نمبر نو هدايه کې وسیلی کې لیکا قاضي کار دا دی چې دا به د غشن مسلمانانو کارونه سټ کوي نو دا کم وسی کم مقرر دی دا چونکی فاسق دی خیانتګر دی دا بلری کی د څه کسبره ولې چې صحیح نگرانی وکي ته چې لکه دا وسی خو موسی مقرره ولې شي دا خو قاضي مقرر کو وای قاضي ته به دا ولایت شته کنه خبر نه دی څه وکړه کجی دوه مسلې بیانې اوله ومن وسائل عبد او خپل غلام نه پردیخه او کافرین ذمی ادو او فاسق اخرجهم القاضي من الوصيه ونصب غيرهم بل كسب في مقرر کی والمراد من الكافر في هذا الذمي ها کدی صورت کې مولوی سے بلا قاضي حاکم دیو د وصیت نه دی لري کړي او وصیتوب نه نگرانی نه دی لري کړي او د کوم عیب په وجه چې دیو اهل نو عیب ځان نه ختم کو مسلمان شو ذمی او دا شان فسق ختم کو فاسق صحیح عادل جوړ شو دا غلام آزاد شو ربی نشي ختموله بس به ما غشانی کا ورسدلې به مخکې راځي ومن اوصى الى عبد نفسه وفي الورثه كبار لم تصح الوصيه يوصلي وصيت خپل غلام ته وکړو خپل غلام ته وصي شه نو کړه د ورثو کې ټول ماشومانو دوه صورتونه دي بس به خدای غلام وصیت ټیک دي او وصي جوړېدل ټیک دي خپل غلام دي او که شری د بده ورثو کې یوم بالغون به د غلام وصي جوړېدل ټیک نه دي وجدار چې کم بالغ وارثي وي نو هر وخت کې کولای شي چې دا غلام خرڅ کی چې غلام یې خرڅ کو اب پردې غلام جوړ شي د مشتری به جوړ شي او مشتری به خپل کارونه کوي به دې نگرانی ته نه پری دي نو څه فائدہ نشته دي وګورئ ومن وصى الى عبد نفسه وفي الورثه كبار لم تصح الوصيه خجي او که خرڅ نه کیسه من کول شي تصرف نه پنځم نمبر عنوان الاساء الى العاجز یو سره خصي سره دي غلام نه دي آزاد دي کافر نه مسلمان دي فاسق نه عادل دي خواجز دي مصروف دي قاضي تی ویل چې زنه شمه کولای نو قاضي به بل کس د سره ملګری کی ومن اوصى الى من يعجز عن القيام بالوصيه ضم اليه القاضي غيره بل کس ور سره زم کیها رعایت لحق الموسی والورثه د ورثه او د موسی د حق د رعایت د پاره
خجیش پغم نمبر الایساء الى اکثر من واحد یو نزید کسان وسی جوړول شي کنه و یو جوړول شي به یو کار کوي کې دواړه به کوي نو د صاحبانو طرفینو مسلک داري چې ترڅو دواړه نه جمع شي هغه پورې با کار نه کوي کوم باندې چې وسین مقرر شوی دي امام یوسف رحم الله وی نمړ بساری وی کولای شي مستقل وسیده فتوا د طرفینو په قول باندې دا البته څو مسائل دي چې هغه کې طرفین هم وی دواړه جمع کېدل نه دي ضروري کې یو کیم کولای شي لکه څنګه چې دوه وکیلانو مسله وکړه استاد ذهن کې باب الوکالت کې ویلو څه مسائل کنه هغه کې یو به کې دواړه نشي ومن اوصى الى اثنين لم يجوز لاحدهما ان يتصرف عند ابي حنيفه رحمه الله ومحمد رحمه الله اصح قول کے موافق عام ہے کہ موسی نے ان دو شخصوں کو ایک ساتھ وصیت کی ہو یا متعاقباً یکے بعد دیگرے دونوں صورتوں میں اختلاف مذکور برقرار رہے گا فتویٰ طرفین کے قول پر ہے القول الصواب کی ہوئی الا فی شرائع کفن المیت دا صورت دیکھا د میت کفن اخیستلو کې اوس ورګه یو نشته یو شته یو وې انتظار کوم چې راشي چونکې موږ دواړه وسیلې نو زه نشم کولای ځان لا یار نو بده کې بده کفن دفن کې تاخير راشي او دا خلاف مشروع ده لہذا دا کار خو هم گاونډیم معنی حق دی چې لکه ډایرک ولا کفن راوړي نه به وسی معنی خو خامخا ضروری ده دغه شان کفن راوړو او به تجهیز دی کفن دفن کول صابون و نور کم کارونه دي مونږ ویلو تکفین او تجهیز چاته ویل کېږي د مر نو اخلاق تر قبر پورې قبر رسیدلو پورې ما وختي چې وکتل هغه کې یو کس ته خسته قبر جوړي مزیدار او دا ګلکاری کړي دنه قبرونه کې یو قبر کندې په مقبره کې ناشتي او انتهي مزیدار قبر جوړي پای کې بده لاندې کم څه ته لاندې مړې چپکی دي لحد کیم گلکاری کړی دا او قسمه قسمه پاړ کی وکی کړی دي او به څه چالي کړی دي ایسے خبر چې هر سړي جی چاہتا ہے کہ کاش مر جائے الک سم مزیدار چاړو ماټو راوړې باندې مولوی سی بغوی ویل چې یار تاړه می وای ځان په وامه تاسو ګورئ او طعام اولاد الصغار دغه شان د وړو بچو توام دی نو وای دی کوم دیو بل ته انتظار نه کوي ډایرک دی راوړي کنه او دغه شان دغه کبړی دی او دغه شان رد ودیه دی بعینها معینه ودیه دا واپس کول دي نه دي کې خو څه مشروع ته ضرورت نشته خو یو دی واپس کی کنه وتنفيذ وصيه بعینها یو کار یاد کړي داري وکي معین کار دی نو بس کې یو کوي کې دواړه کوي کول شي انتظارونه دي نه کوي ويتق عبد بعينه لکه دا څه کارونه دي د څومره شتیر شو دي کې رائے د ضرورت نشته او تاخير کې خیر نشته بس یو د ډاری کوي دغه شان وقضاء الدين دي او خصومت دي په حقوق المیت کې ندواړه غنشت لري چې قاضي په مجلس کې شور جوړ کړي قاضي ولا په کونه ډانګې منډلې یو غړي کې کني والله دواړه وتی کوم کله چې دا مته وای تاسو پیږي کنه خجي وم نمبر الوصيه بالجزء الشائع په جزء شائع باندې وصیت کول مریض یو کس ته باره بسل سمال وصیت کو بل باره مسل سمال وصیت کو معارضه را لکه خو دې معارضي یعنی یوم حق دې بټول سلس کې د بلم حق دې بټول سلس کې بده اعتبار سره معارضه ده نو تطبیق کیږي دا چې ورته نیم بیکو نو حکمدار نیم بسلس کې والی کا د څنګه نشي کولای چې د مجموعه مال مثلا شپږ زره روپۍ دي 2000 یو لور کې 2000 بل دا خو د سلس نه زیات نافذ شو او مغه 2000 روپۍ به دوړو تقسیم کی ومن اوصى لرجل بسلس ماله وللاخر بسلس ماله ولم تجز الورثه ځکه که ورثه اجازه ورکی نو هغه د سلس نه زیات نافذي کې سلس به یو لور کې سلس به بل نو فالثلث بينهما نصفان دوړو ته بنیم نیم ورکی لأنه تضيق الثلث عن حقيهما دوړو د حقونو ثلث تنگ شو روز به کی اول ورته مونږ ویلو کنه اول به وکړو
مخکې راځي مسله به غټه کو دویم وإن أوصى لأحدهما بالثلث وللآخر بالثلث فالثلث بينهما ثلاثا یو د بارے د ثلث وصیت وکړو بل د بارے د سدس مال نو کدواړه کو ورثه منی اول نو بس یو له ثلث ورکی ولا بس سدس ورکی او کو ورثه نه دی راځي نو ثلث زیات خونه نافذي کی او بده سیو کو یو ثلث بروالو ثلث تضعیب د سدس ته نو یو له بد چند بل په مقابله کې ورکو یو ثلث بروالو درې زی به کو دو به یو له ورکو یو بل له ورکو دا څه ده کنه فصلص بینهما ثلاثا دوا درېمه مسله وإن أوصى لأحدهما بجميع ماله وليس بيو د بارے د ټول مال وصیت وکړو او بل بارے د ثلث مال وصیت وکړو نو که ورثه اجازه ورکړو خو بس ټیک ده یو لبا ثلث ورکی نور مال بل ورکی که ورثه اجازه نه کول اوس بس کوي نو به د صاحبین رایده د څلور زیبې کو نو درې سبا بجميع المال مصالحه ولا ورکو او یو سبا د ثلث مال مصالحه ولا ورکو تاسو پوهیږئ او امام صاحب رحمه الله وینا الثلث بینهما نصفان ثلث بنیمو او فطر امام صاحب قول القول الصواب کړي خجی د امام صاحب د قول تشریح اسانه ده نو وایي مسله دا چې تاسو لږ برو غوري امام صاحب وایي یو د بارے د ثلث وصیت کړي دا خټیک دی بل د بارے د کل مال کړي دی نو د کل مال وصیت ټک نه تر ثلث پورې صحیح د ثلث نه بارے چې کوم وصیت یو د بارے کړي دی کنه نو هغه باطل دی نو ګوي یو لم د ثلث شو بل لم د ثلث شو نو بس دغه مخکې مسله شو لکه چې کوم چې موږ اول ویلې و دغه ثلث به دوړو کې تقسیم کو تاسو پوه شولې دا مفتى بهم دخا فإذا انتفى المتضمن انتفى ما في ضمنه فجي ولا يضرب أبو حنيفة رحمه الله للموسى له بما زاد الثلث إلا في المحابات والسعاية والدراهم المرسلة امام سے برای دار چې موسی له لبا چا د پاره چې د ثلث نزيد وصیت شوی او کنه بس فقط ثلث کی بنافذيږي او کله په مقابله کې بل چاله ثلث کې شوی او دواړه وخت تقسیمو چاله چې ثلث نزيد وصیت کړي داسې باندې کو چې د لزيد ورکو او چاله چې ثلث کړي غلکم ورکو لکه څنګه چې صاحبانو ویل داسې باندې کو ثلث نزيد چې چاله شوی د غزيت باطل له ګوي دواړه برابر دي داسې مسله موکړه کنه البته درې مسلې دی هغه کې امام صاحب کم کسره چې د ثلث نزيد وصیت شوی دی له اعتبار ور کړي د غلزيت یې څور کوي خبره پوه شو ثلث نظر چاله وصیت شوی اعتبار ولا ورکی دا مسئله ځان به وای کله کې شانګرانی کا وته غره ولا يضرب الا يعطي ابو حنيفه رحمه الله للموسى له بما زاد الثلث الا في المحابات محابات کدا کول شي محابات څه دي تاسو لګ برو غوري محابات دا دي چې یو سړی یوسف د بار وصیت وکي چې د باندې زما د غلام ور خرڅ کړي مثلا د 1100 روپو غلام دی او په 100 روپۍ په ور خرڅ کړي مرض الموت کې چې د بيع مریض کړي او د مبيکم اصلي قیمت دی دغه نه ارزان کړي نه د حکم د وصیت کې دغه ته محابات ویل کېږي ریټ راکوي تاسو پوه شولې نو کو ورثه پیرا کسل سمال کې نافذ دل ډیره خده کنو به د ورثه اجازه ل اعتباري کنو نبی رسول سنا خو دا به رد وی خبر پويږي نو اورا یوسف له وصیت کو چې بې دا غلام بدمانه دا موبایل بدمانه ور خرڅ کړي د 1100 روپو د 100 روپۍ محابات وکړو 1000 او دا حکم دو وصیت کی بل موبایل هغه د 600 روپو دی هغه دی حساب باندې خرڅ کړي په 100 روپۍ باندې د 300 روپو محابات وکړو 500 مجموعي تور 1500 روپۍ محابات وکړو نو کده سره 4500 روپۍ وي 1500 ته سل سوسیډي راخدا یا د دې نه زیات روپۍ وي 5000 6000 روپۍ وي
بس بیا خو خبره هم دغه شان ده ځکه سلس کې کار کیږي خو زموږ مسله به دې کې نه چې د سره پیسې کمی دي دا کم محبات یې کړی دی محبات دا د سلس نه پوره کیږي مثلا 2000 روپۍ دی ورسره او محبات یې څومره کړی دی 1500 یې کړی په دې پوه شو څنګه د 1500 کړی د 1100 شی په 100 خرڅ کړی نو 100 مقابله کې خو شعر علی سلب د 1000 شو 600 شی په 100 خرڅ کړی 100 مقابله کې خو 100 روپۍ خو امرالي دي سی وایا 100 روپۍ خو من ترالی کنه یو طرف تم د 1000 روپو محبت دی بل طرف تر 500 مجموعي شو 1500 او د سره پاتې کې مې روپۍ دي هغه 2000 دي دا سلس دی داغي نه دی نه جوړیږي کنه نو امام صاحب تاسو سره سوچوګې دی خبره ته امام صاحب وی چاله چې د سلس نه زیات وصیت وشي غزيتي به باطل وي ته په مقابله کې چاله سلس شوی صرف سلس دواړه به یو شان وي د څه ده کنه نو وګورئ یو لا د 500 روپو مو وصیت دی بل ده 1000 دی او پیسې صرف او صرف 2000 دي دلته امام صاحب دا چاله چې 1000 شوی د سلس نه زیات دل زیات ور کوي څنګه زیات ور کوي یسب ته وای 2000 روپو کې سلس معلوم کړئ لکه 2000 روپو کې سلس څومره جوړیږي 3000 کې آسان بشي ماړه بس 2000 روپو نه 3000 جوړ کړئ 1500 هغه کې سلس نه دی کنه 3000 روپۍ ور سره دي نو 3000 روپو کې سلس 0 روپۍ دی وصیت چې د محبت د وصیت دی بس صرف 0 کې نافذ شي نو 0 روپۍ بروالو هغه ته 0 روپو محبت کړو یوسف ته اسب ته 500 کړی دی د 0 روپۍ بدریږي کو 200 روپۍ به یوسف ته وای ته پاتې زمیرا کوه خو یو 100 روپۍ راوړه او ته به وایو په 0 کې 200 روپۍ راوړه یوه ستا ته پاتې شو 100 روپۍ را برابر کې پوه شولې کنه صرف سلس تاسو تمام شلو مثلا هغه ته 666 روپۍ او د 333.33 روپۍ معاف شولې زين 9 روپۍ برابر وای پوه شولې به د محبت وای بل سعايه ده دیو سری 2 غلامان دي هم دغه مرض الموت کی د یو بالفرض 2000 روپۍ قیمت ده د بل 0 روپۍ قیمت ده یو مزاد کو بل مزاد کو نو رسول سمال لدا وتل یعنی 3000 روپۍ سل سمال جوړېدلو نه 1000 روپۍ ور سره خډې راخا ده کنه جوړېدلو اوس به دا کوم غلامان یې آزاد کړي دا به سعی کوي خپل قیمت براوړي نو یو ته ګوي چې سعی کړي د 10 وصیت یو ته ګوي چې د 2000 روپو کړي دي او بل ته وصیت ګوي چې کړي دي د 0 روپو غلام مفت کې خلاص کړي کنه ابل د 2000 مفت کې خلاص کړي او د 100 روپۍ بل فرض او تقدیر سره په صرف 3000 روپۍ دي نو نشته نو سل سمال 100 روپۍ دي زر دلته امام صاحب د څوک چې 2000 روپو ولدي آزاد کړي دي د سلس نه زید د خود له اعتبار ور کوي د دوی چلګه ستا کم قیمت دغه ته د دوی سیماب دي بلکې د سوي چې 0 روپۍ وصیت ټیک دی کنه نو 666.66 روپۍ ته ما په دی بل ته وای ته با 333 روپۍ معاف نو له وګټه ورايوړه ورسوله به ورکی دا څه شولا او دریم دراهم مرسله هغه دا یو د پاره د 2000 روپو وصیت وکي ډایرک بل لپاره د 0 وکي حالانکه فقط 0 روپۍ مال پاتې یو د پاره د 200 وکي بل لپاره د 0 وکي د سی وای 3000 روپۍ مال پاتې دي نو او وصیت مجموعه د 3000 کړه ده نو صرف سلس کې باندې فزیکی کنه نو سل څومره دي 0 روپۍ یو لا په د غزرو کې 666.66 ورکو بل 66.66 جوړیږي څو جوړیږي بل له 333.33 ورکو ټول باندې ورکو پیږي نه به ولد 2000 ورکو نه به بل 1000 ورکو بلکې دغه شان تقسیم وکاو مقصدی خبره به دا و مولوی صاحب چې دې صورت کې امام صاحب چې دې سلس نزيد له اعتبار ورکړي دي درو کې څنګه چې صاحبان ورکول
اتم نمبر عنوان وصیت المدیونی. الکه که په یو سړي باندې دین وي وصیت کولی شي که نه، دوه صورتې دي. نه که د طریقه د دین نه زایده وي بس وصیت یې ټیک دی، اول به دین وباسو، د هغې نه پس کم مال پاتې شو سولس کې به یې نافظ کو، څنګه موږ سراجي کې ویلي. او که چېرې د دین د په طریقه احاطه کړی نه به وصیت ټیک نه دی. ولې؟ حق د غرماو وصیت باندې مقدم دی. وګورئ ومن اوصى وعليه دين يحيط بماله لم تجوز الوصية لأن الدين مقدم على الوصية. وجه سره وصیت خو تبرع دا او دین واجب دی او قاعده دا والواجب مقدم على التبرع الا يبرئ الغرماء من الدين. ها غرماء حق دی ټیک د موږ له قرض مره کوه وصیت دی نافذ شي بس به صحیح ده. الاصل ان الابتداء بالاهم فالاهم اصول هدايه کې نو اهم دا ده چې کوم واجب وي. خجي الوصیة بالنصیب او بمثله. یو سړی وصیت په حصہ باندې وکي. تاسو ګورئ دوه مسلې ذکر کړي. یو سړی وایي زما د زوی حصہ چې دا زه پلانکي د پاره وصیت یې کوم نو دا باطله ده ځکه دا خو پردي شي باندې وصیت کوي. د زوی حصہ کله جوړیږي چې کله موسی مړ شي، او چې کله موسی مړ شي به خو د زوی حق دی نو پردي شي باندې موږ شرایطو کې ویل وصیت څوک نشي کولی، خپل ملک به وي. ومن اوصى بنصيب ابنه فالوصية باطلة لأنها وصية في مال الغير. او دویم کده سی وای زما د زوی د حصے موافق ولا وصیت دی او د مثلا درې زامن دي نو چاره بره چې وصیت کړي بم به کړدن نشي نو د یو زی څومره سره سی باغلم ورکی به خو صحیح شو سول سم زیت نشي. وإن اوصى بثلث نصيب ابنه اجازت فإن كان له ابنان کچره دو زامنیو نو فللموصى له وثلث وی بدرې کسان بشي یو ثلث بوله ورکی. تاسو پوه شولې بس کې